نو زه غواړم چې هغه حقوق تاسو ته زمونږ ملګری فرحت شاه هغه بیان کړي. روپۍ پکې د ایکسین دي، 1000 روپۍ د سپریډنټ دي او 1000 روپۍ پکې د ایس ډي او دي. کو چې واپډا کومه کمپنی ده دا به موږ ته والټیج 220 پوره راغی. دا ټوټل چې راځي کنه نو دا 6400 روپۍ راځي. دا تارونه به د ایس او پی مطابق واپډا 5 سال بعد بدلی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم، زه کامران پټک، زه یم فرحت شاه. ګرانو کتونکو مونږ نوخار پریس کلب کې موجود یو او وختي مونږ سوچ کولو چې د مونږ د نوخاریانو سره بیا د مونږ د پښتنو سره عمومي طور باندې مونږ خو د پښتون خبره به کوو چې مونږ سره څه عجیبه کلواړ شروع دی چې کوم تفصیلات مونږ کتل، کوم فکس اینډ فګر زمونږ د واپډي زمونږ مخې ته دی، نو افسوس هم راتلو او غصه هم راتله او د دې خلقو په حالت باندې رحم راتلو چې هغې غریبانو ته هم پته نشته. نو کوشش مونږ بیا یو دغه ډیولپ کړو چې یاره یو خبره داسې کوو چې زمونږ د عام نوخار او بیا پښتون په دې خبره پوه شي چې زما واپډې باندې زه دا بل ورکوم، زه چې کوم بجلی بیل جمع کوم، ټیکس ورکوم، نو ټیکسونه ورکوم، نو د هغې په بدل کې واپډه به ماله څه راکوي او واپډه د څه پابنده د هغې بالکل مکمل کلوار روان دی او د زمونږ حقوق تلف کیږي. نو زه غواړم چې هغه حقوق تاسو ته زمونږ ملګری فرحت شاه هغه بیان کړي چې میټر څنګه لګي، بیا ترانسفارمر څه اصول دي او خراب شي نو ټیکای به څوک او که په دې تاسو نه پیسې الي نو هغه الي څوک. شکریہ صدر صاحب. داسې کار دی چې د واپډې چې کوم میټر لګي موږ ځان ته میټر لګو د بجلی دپاره چې موږ ته بجلی راشي، نو په واپډه کې خو اندیر نګري دا ده چې هغه میټر موږ ته په 11 او په 12000 روپۍ لګوي. دا نوټیفیکیشن موږ به دې کې شیر کړو، د ویډیو کې تاسو بیا وګورئ. په هغې مطابق د میټر سرکاري اوریجنل سرکاري ریټ چې کوم دی هغه 4000 روپۍ دی به په بینک کې جمع کوي. 4000 او دې کې تار شته او 4000 روپۍ سرکاري او 1220 روپۍ چې کوم دي دا په شهر کې دا ډیمانډ نوټس دا د هغې مطلب دا ټوټل چې راځي که نه نو دا 6400 روپۍ راځي. دا په شهر کې یعنی په بازار کې چې کوم میټر لګي او د خلکو ته چې کوم لګي دا د دې 6400 روپۍ 6500 روپۍ په هر کې دا ریټ دی. په دیهات کې چې کوم دی 5500 روپۍ ریټ دی او زموږ واپډې 1000 روپۍ کم دی. او نو زموږ واپډه څه کوي؟ زموږ واپډه چې کوم غریب خلک لاړ شي هغې نه 11 او 12000 روپۍ اخلي. نو په دې کې د 12000 روپۍ چې کوم اخلي نو په دې کې دا د چا دي 1000 روپۍ پکې د ایکسین دي، 1000 روپۍ د سپریډنټ دي او 1000 روپۍ پکې د ایس ډي او دي. نو دا کمپیوټر لګي او بره نه ښکته پورې ټولو ته دا پیسې کنفرم راځي. دا پیسې حکومت ویایي کې مخلي په هغې کې مخلي. نو دا ټولو ته پته جومات هم نه معاف کوي، دا ټولو ته پته ده چې دا پیسې څونه دي او څونه نه دي. بیا میټر سره چې کوم دی سرکاري 40 ګز تار راځي. 40 ګز تار تقریبا 100 فوټ دی. نو 100 فوټ تار موږ له تاسو زه فهم چې ما خپل میټر لګولی ما ته نه یې راکړی. بله 10 ګز تار ورکوي او هغه هم چې کوم دی داسې ورکوي چې اکثر ورته وایي بازار نه راوړه، میټر هله لګوي چې بازار نه راوړه. بیا ورسره دې کې بله خبره کوو چې واپډا کومه کمپني ده دا به موږ ته والټیج 220 پوره راکوي. دا پالیسي ده که 220 نه موږ ته زموږ په تاسو وینئ 100 بجلي 120 150 ټپلیزرې لګو، نو که دغه 220 بجلي زموږ کم راځي او د دې د وجې که زموږ په کور کې کم آلات هم وسوځېدل، الکترانکس آلات چې څونه هم وسوځېدل، د دې خلاف په عدالت کې دې خلاف ډیمیج کېږي او ډیمیجز پیسې درکوي د دې خبرې چې دا ولې وشو. بل چې دا کم ایچ ټي او هیوي لاین چې کم بره تللی دی 11000 وولټ 11000 او 400 دا چې کم دی د دې تارونه به د ایس او پي مطابق واپډا 5 سال بعد بدلی. زمون خو دلته کې کلونه نه زه څونه وخت شو 50 سال نه سیوا دي خټک صاحب کوم ځای کې بدل کړی. دا په دې وجه بدلی چې په دې تار کې د المونیم چې کوم دا تارونه دي دغه سیلور تار دي نو دا که دا نوي مو لګوي نو د دې دغه داسې دی ایس او پي داسې ده چې دې کې نوي تار کې 25% بجلی کم ځي، بیا بجلی کمیږي. په 1 نمبر په سونه کې ځي بالکل، په 2 نمبر چې کوم دی په کاپر کې ځي، 3 نمبر چې کوم دی بیا بل یو شی دی او په 4 نمبر په دې کې ځي. نو چې دا کله زاړه شو 5 سال نه د دې ټیم موړي دا 50% بجلی دا بجلی پورا نه راکوي، ضایع کوي رانه دی خوري.
بیا په غونډه نوخار کې چې کوم دی هر یو ایس ډي او ته په 31 लाख روپۍ پی ګاډی شوی دی او د هغې لپاره چې کوم دی 400 لیټر ډیزل هم ورکوي خو کوس کم یو کس ځي او هغه ورته وایي چې زما ټرانسفارمر خراب دی ما سره دا پارټ له لاړ شي نو هغې ورته وایي تیل واچوه نو تیل خو تاسو له درکوي تاسو له نوي ګاډي هم درکوي د هغې باوجود بھائی هغه ورته وایي پیسې جمع کړه چې ټرانسفارمر د لټ دا او دا ټول کونسلران او ناظمین په دې عادت کړي دي چې 200 روپۍ راغونډې کا نو اچھا هغه راغونډې کړي نو هغه دې ته دا شی ملاوي کې دا کمپنی د موږ ته به 220 والټیج راکوي موږ ته به پوره بجلی راکوي زموږ چې څه شی خراب شي دا موږ ته به پوره سیسټم را رسوي خو د دې نه موږ چې څوک خبر دی او خبر نه دی نو هغه په هغې باندې ایکشن نه اخیستلی کېږي او خاص کر د میټرو دا خبره چې کوم دا ګرانو کتونکو ډېره انفارمیټیو ویډیو ده دا تاسو لپاره که تاسو دې ته لږ په غور باندې دا بیا واورئ دا او بل صدر صاحب دا نوټیفیکیشن موږ د ویډیو کې شیر کوو چې دا نوټیفیکیشن درسره شیر کوو دا زما پښتون د دې نه دی خبره او زه به بیا تاسو ته مینت وکړم چې دې ته بار دا واورئ چې دا کوپړی مو کولاو کي ستاسو برین واشنګ وشي چې ستاسو میټر د هغې داخله څومره ده ښار کې څومره ده کلي کې څومره ده تار به ورسره څومره درکوي او وابده به تا له بجلي څومره درکوي پیسې ورکوي کم کس چې پیسې ورکوي نو چې ته داسې کړي دي چې د غوړو پیسې تا د 1 کیلو ورکړي دي او تا ترې نه 0.5 کیلو غوړي اخیستي چې ته داسې شوي دي چې ما د کیلو چینی اخیستو دپاره پیسې سټور ته ورکړي او ما هغه نه 0.5 کیلو چینی اخیستي او دلته وابده کې زه ولې کوم مونږ اواز د دې ولې نه اوچتو د دې مونږ له تپوس پکار دی چې کم از کم زه کمې پیسې د څه شیز دپاره جمع کوم او بیا دا ټرانسفارمرو باندې چې مونږ نه کمې جیالي په کلو کې دام په دې نوټیفیکیشن دا په دې نوټیفیکیشن کې دا ټولو پښتنو سره ظلم دی دا فراډ دی دوکه ده او دا غلا ده د دې پښتون نه او چې دا څوک هم تاسو ته وایي او کتې باندې تاسو ته ځي او ورځ به تاسو ته لیټ ولګوي که نه ټایم به در باندې تېر کړي خو مونږ پورې راورسوي لیټ کولی هم هم نشي یو خبره دا کوم چې مونږ څنګه چې کوم دی دین دپاره چې کوو مونځ کوو اودس کوو یا مطلب زمونږ چې کوم دین دی او هغې دپاره کوشش کوو چې یاره زه دونه څه عمل وکړم چې زه پې لاړ شم جنت ته نو زه دا خلکو ته دا درخواست هم کوم چې په کوم ملک کې پاتې کېږي او په کوم نظام کې نو دونه علم زده کړي چې په دې دا خپل ژوند په دې ملک کې خو صحیح تېر کړي که نه څوک هم لکه مطلب دا دی د ګډو بیزو په شان ګډې بیزو سره عقل نه شعور نه که نه یو کس چې کوم دی په زرګونو ګډې ساتي وجه دغه ده دغه خبره ده نو دا زه دې ته کامران څه به وایي دا چې کوم کلوار شروع دی تفهیم بھائی فرد بھائی ښه سټوري راویستله په باوډۍ کې خو زه تاسو ته وایم چې طریقې صاحب چې 2013 کې حکومت رالو نو هغې دا یو شی د راویستو چې چا ټرانسفارمر خرابېږي نو خلک به پیسې نه ورکوي او حکومت به دې ذمهوار وي نو هغې یو ټایم 75 लाख روپو ټینډر کو به 1 کروڑ ته رسولی نو دا دی راویستی و چې هر صوبایي اسمبلۍ په حلقې باندې دی دا ټینډر یې ورکړي او تقریبا 1 کروڑ روپۍ وي مالیت او دې مقصد دا و چې کم ځای کې ټرانسفارمر پټاویږي او یا سیزي نو هغې مرمت چې دی نو ای پیسې ای فال لرې کو نو پیسې چې دي صارفینو نه مناخلي اب کم ټیکیدار حکومت چاته ټیکور کی اب مګه ټیکیدار کار وی هغه بدا ذمہواری وی هغه بدا ټرانسفارمر مرمت کوي سمای وي هغه کې دا شو تفهیم وایي چې تحریک انصاف حکومت کی مونږ نو هارت ډسټریکټ کې چې مونږ سره کوم معلومات یې مطابق اټینډر خو شو په اټینډر څومره امپیګانو 2013 کې نو هغه خپل رونو په نوم باندې وایشتو خپل رونو په نوم باندې وایشتو پیسې خو مرمت والا 1 کروڑ روپۍ هغه خپل هړپ کې خو چې د هوا مو کم ټرانسفارمر محلي خرابېدو نو هغې ته به ما جواب ورکولو چې شاید پیسې جمع کړي چې تاسو ټرانسفارمر خپل ټرانسفارمر ځان ته خپله سمه کوي او هغه پریکټس چې به پی ټي آی او بل حکومت چې سیکنډ ټایم رالو خیبر پختونخوا کې هغې کې هم دغه پریکټس به جاري و هغه پیسې اوس پرې دغه شان دي په دې طریقې باندې هړپ کېدي زبردسته خبره وکړه کامران زه به همغه خبره وکړم چې دې سیاستدان زه په قسم نوم په قسم کرتب مداریتوب دا غریب سړی لوټلی دی دی موږ له سره کړي نه دي او اوس تاسو ته ټایم دی دی کېنوئ په میز باندې او د دی لاس او خپې وتړئ او راتلونکو 50 کالو دپاره یې وتړئ دا د قوم احتساب مونږ
نوخار عوام ته احتساب وکړي. بالکل جی احتساب اداري دي مو کیو مو چې کوم سټوډنټ تاسو ته وي د مو اوسم د ذمہواری او روزګار ارشد هم د الله په دربار کې موږ تاسو ته بالکل ذمہ داری موږ دا کوم سټوډنټ دې موږ هغه راوچتو کې دی باندې موږ صافیانو موږ نه انویسټیګیشن کړی دی موږ دا دې تل راوځي دا موږ پایلو راوځي دا موږ په دې سترګو باندې دي. زه یو خبره اډ کوم او زه دې ټول نوخار ته وایم تاسو په اجازه سره دا تاسو ته دا تاسو حق در رسول او تاسو ته رښتیا خول یقینا تاسو د دې نه خبر چې زه لا زما دا مرګري او زما نور که د میډیا مرګري دی او هغه تاسو ته سره داسې کار او داسې دغه د خبره در رسوي نو هغه څومره برداشت څومره دباو څومره خفګان کمیونټي نه کټ کېدل خاندانونه پکې ختمېدل څه لپاره د دې خپل قوم دپاره او انسانیت دپاره د انسانیت د ښېګړې دپاره نو مونږ وایو که لږ کسان خفه شو خو ډېر زیاتو انسانیت دپاره او د هغې د ښېګړې دپاره به مونږ کار وکړو او د آخرت کې به مو دا په کار راځي. دې دنیا کې مونږ د چا نه د خپل بدل مونږ طلبګار نه یو او چې موږ سره داسې خلک وي او ولاړې خلک د نوخار خلک نو انشاءالله موږ به د خپل شی همدغسې جاري تاسو وسایل چې څوک اړپ کوي مونږ به ستاسو په دې کې بربنډ تاسو ملګرتیا غواړو تاسو خپل احتساب کوئ ملګرتیا به تاسو کوئ